اوس څوک دی هغه ګټې کوي هر څه چې لیکلي دي هغه د ځان دپاره لیکلي چیز د ځان لپاره موږ هېڅوک دلته ستن یو ځای ته سړی نه یې که اوس زه سالون سړی چیز ما نوم ورکړی دا ستا د زوی نوم چیز دی پلار چیز نور ما چیز. نوم ورکړی خان محمد د ګډ کور به دا راکړه. د لیکل شوي دي خان محمد بھائی ستا د ګډ کور ډېټا راکړه د کوچني د څه نوم دی زنانې څه نوم دی د ګډ راوښیه ضرورت څه لرم حکومت دی د حکومتي کار دی کوي حکومت دې راشي او بايلك علاقه برازيل رزاي لك ها نه ته اوس ډي سي افیس دغه لپاره رالم چې هغه د ډیټا وایي دا نو د ډي سي افیس سره وغوښته ډي سي افیس سره راوغوښته دا ډي سي افیس پخوا هم دا ویلي چې دې عوام کې دا غول خوري که ګل خوري دا ډوډۍ خوري که چیش خوري بس چې هر شی خوري بیا ډي سي افیس دې خپل کار وکړي بیا نه ما ته سرکار ما تا ته وویل چې زه سرکار ته ګوره دا زما سرکار دی 12 کاله زه منډې وایم 12 کاله کم عمر دی 14 سال هغه کندهاری بازار में जब नाजरा था आपको पता है तैसे هغه بلډینګ کې د یو وخت څه د داخناک کاټ منډې وایم دا نه نوي کېږي نو سرکار غیم څه کوم سرکار ما ته څه وجه دی زما بچی به شناخت کارت زما کور به شناخت کارت زما زنانه به شناخت کارت د سرکار معاینه کوم زه څه وکړم زه چېرته منډه واخلم زه د چا په کور ته لاس واچوم چې خدای ته وګور راکړه دا سرکار دی دا سرکار دی دا ما ته جوړ کړه بیا زه ټول عوام ستا یم که نه نه یم ته به دا شیان ته بله به دا جوړایي زه به نه جوړایي ته به خپل جالت ویلی ما 10 وارې ورغلی یم 100 وارې ورغلی یم دا زما ثبوت څه درته دا زما څه درته وایي پوره زه نه دراله سردم ته جوړوم چې مسله کې دا وګوره یو وارې نه په 12 وارې په 1100 روپۍ ما ټوکن جوړ کړی په 1100 روپۍ ارجنټ یې درکوي په 200 مې جوړ کړی په 400 مې جوړ کړی خبره واوره ای خبره خلاصه ده نور نه سر زه سرکار داسې کړم ذلیله کړم دغسې یې ذلیل له خدایه غواړم دغسې یې ذلیل له خدایه غواړم چې په ما یې کېږي په ما کېږي له عوامه په ده جوړېږي ولې ما زه پوه شوم سرکار ما دې وغواړي سبا دې ما وغواړي ما دې ځم دا ډیټا جمع کوو دا کار باندې لګېږي زه تا ته درسم او تا ته دې اندازې ته خوار کړم او تا ته منډې در ویم ورشه چا ورشه یاره بلاک شوی دی ولې د سرکار شی ده ما